د یو کس نه خبره اغستل او بل تکول بلا تحقیق او بلا دلیل څه دلیل نشته دی خو بس یو کس خبره وکړله هغه د واغستله بل ته وکړله بل ته وکړله بل ته وکړله خبره چې کوم دی چلیدله خبره چې کوم دی مشهوره شوله او په حقیقت کې د هغې خبرې هیڅ قسمه بنیاد دې ته تلقي ویلی شي یعنی د یو نه خبره اغستل بل ته کول شریعت د دې سخت ممانعت کړی دی چې بالکل داسې خبره دا به نه نقل کوي تر کومې پورې چې په دې خبره باندې تا سره دلیل ني او دلیل څه دی کو د زنا خبرې د زنا تهمت په چا باندې بیا چې څلورو ګواهانو ته د ګواهي نه ده درکړې نو دا خبره مخې ته نه نقل کوي دغه رنګې عامه خبرې نو په هغې چې تاسو ته دوه ګواهان خو هغه ګواهان چې هغه صادقان وي هغه داسې نه وي چې دروغجن یا محدود فی القذف وي په هغې باندې حد قذف مخکې جاري شوي د هغې ګواهي هم عند الله قابل قبول نه ده هغې ته بیا مردود شهادت ویل کېږي د هغې شهادت هغه رد کړلی شوی دی نو په عامه خبره باندې دوه ګواهان چې ګواهي ورکړي خو دا ګواهان عادلان نو هغه خبره بیا مخې ته نقل کولی شي بلکې شریعت د دې خبرې هم سخت رد کړی دی چې په کوم څیز باندې سزا مرتب کیږي کوم څیز باندې سزا مرتب کیږي کوم خبره تا ته چا وکړله او په هغې باندې قاضي دته سزا ورکوي نو خیر دی دغه خبره بیا کو تا له تشهیر ورکړو څه مسله نشته خبره مشهوره شوله خو قاضي مقرر دی او اسلامي حکومت دی او د هغې لپاره سزا مقرر ده نو چې تا دا خبره مشهوره کړله تا سره ګواهان شته دي قاضي به سزا ورکړي د دغې ګناه سدباب به وشي دغه ګناه به خلک بیا نه کړي خلک به ویري خو د یو خبرې باندې سزا مرتبه نه ده هسې ته چې کوم دی پلانګي دا ویل دی او ډینګي دا ویل سزا پرې نه میلاویږي نو دا ته د ګناه دپاره دروازه کولاوه ځکه سزا نشته دی یو کس خبره وکړه لکه پلانګي راولګېد پلانګي قتل کو هغه یو پیر دا خبره واورېده بله پیره خبره واورېده پلانګي راولګېد پلانګي قتل کو دویمه پیره دې د دې قتل سره اشنا شو اوس دې په دې قتل باندې زړه ور شو دغه رنګې د بې حیایۍ خبره ده دا خبره تا یو پیره مشهوره کړله خلکو واورېدله بیا دې مشهوره کړله بیا واورېدله نو د دې بې حیایۍ نه او د دې ګناه د دې شرم نه چې خلک یېرېږي دې سره تا اشنا کړو چې اشنا دې کړو نو دا خلک تا په دې باندې زړه ور کړل همدا وجه ده چې نن سبا دا موبایل دي د دې نه مخکې اخبارونو دا خبرې به شایع کېدې پلانګي ده چلو کړو د دې وجې نه فحاشي چې کوم دی خوره شوله ولې سزا به مرتب ده نه خو سزا وي یو کس له سزا ورکړه په دې غونډ چې کوم دی علاقه کې یو کس له اسلامي سزا یې ورکړله نو سلو کالو پورې بیا څوک د ګناه جرأت نشي کولی هغه د زنا سزا وي هغه د سرقې دغه سزا وي د غلا سزا وي هغه د قتل سزا وي یوه سزا یې ورکړه بیا به څوک نه نو په کوم څیز باندې چې سزا مرتب کېږي نو هغه کو چا مشهوره کړله ټیک ده خو چې په کوم باندې سزا نه مرتب کېږي دې خبرې له به شهرت نه ورکوي دا په مسلمانانو کې د بې حیي خوری د دې وجې نه علما وایي چې کوم څیز دا په معاشره کې ختمول غواړئ هو کو په هغې باندې سزا مرتب وي بیا څه مسله نشته دی خو چې سزا به مرتب نه ده نو چې کوم څیز ختمول غواړئ د هغې تذکره پرېږدئ هغه مه کوئ هغې ګناه تذکره مه کوئ او په خپله باندې الله تعالی ختم کړي نو دوی هم دقه شان دي یو خبره دی واورېدله هغه بل ته وکړله بل هغه نه وړه خبره ټوله مشهوره شوله او په حقیقت کې دې سره هېڅ قسمه بنیاد او هېڅ قسمه دلیل د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو کس دپاره دا د دروغجن کېدو دپاره دا کافي ده چې دې څه واوري مخې ته یې نقل کړي کفا بالمرء کذبا ان یحدث بما سمع د یو کس د دروغجن کېدو دپاره دا خبره کافي ده چې د څه واورېدل تحقیق یې ونه کړو د چا نه یې تپوس ونه کړو هغه خبره یې مخې ته نقل کړل او نن سبا خو اسان چل یم هلکه دا خبره مې اورېدلې ده داسې نو یو کس ته یې وکړي نو هغه ویل که ما دا خبره اورېدلې ده نو هغه اورېدونکي د چا نه چې اورېدلې ده هغه اړو معلوم نه دی بعضې خلک به کوي موږ ته پته نشته سړی مې پېژندو نه خو دا خبره یې کړې ده هلکه چې سړی تا پېژندو نه تا ته چې کوم دی نسب نه دی معلوم تا ته دغه عادلوالی او دغه نه دی معلوم او ته بیا هم دغه خبره مخې ته نقل کوي نو څوک چې نقل کړي دا سخت ګنهګار دی په دې باندې ډېر سخت وعیدونه راغلي دي نو دقه شان د دغې منافقینو چرچه خوره کړله او بیا پکې بعضې مسلمانان هم د دغې منافقینو په چال کې رالل او هغې دا خبره چې کوم دی تحقیق یې ونه کړو مخې ته یې خوره کړله